أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. درود شریف ہوئے اللهم صل علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللهم بارک علی محمد وعلی کما بارکت. سورۃ القصص مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا 23 سورت، نزول اعتبار سرا 9 سورت. سورۃ النمل نرست نازل شوه. ربط د دې سورت مخ کی سورت سره. مخ کی سورت کې بیان د ترغیب ال القرآن وان اتلو القرآن، او په ابتدا د دې سورت کې هم ترغیب ال القرآن ده. تلک آیات الکتاب المبین، گویا کې د دې سورت ابتدا مرتبط شوا د مخ کی صورت د انتہا سره. دویم ربط مخ کی صورت پاخر کی اللہ فرمائی وقل الحمدللہ سیریکم آیاتی فتعرفونا. د قدرت نخی بدتو خیبیا بے تاسو فی جنائے. دی صورت کی بعضی د قدرت نخی ذکر کئی چاغه فتح د مستضعفینو د بنی اسرائیل او زوال د جبارینو د چې فرعونیان دي. دریم دا د مخ کی صورت ابتدا کې هم ذکر د قرآن او د دې صورت ابتدا کې هم ذکر د قرآن دی. نو ابتدا د دې صورت مرتبط شوا د ابتدا د صورت سابقه سره. سلورم دا د مخ کی صورت کی فقل انما انا من المنذرین. نبی علیہ السلام ته حکم او چې تور ته وایا چې زه د منذرینو نه یم، ویرون کنا. دی صورت کی بیان د یو کس د منذرینو دی چې هغه موسی علیہ السلام دی. دعوه د صورت التشجیع علی التبلیغ، بہادری ورکول په تبلیغ سره په بیان د قصې د موسی علیہ السلام. موضوع د صورت اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامور الاستقبالیہ. نبی علیہ السلام خبرول په بعض راتلونکو کارونو، یعنی فتح مکہ للمستضعفین کما فتح لبنی اسرائیل علی الجبارین. که څنګه چې فتح ورکړل شوی و بنی اسرائیل لا په زورور قوم باندې. ففیه دلیل رسالت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اجمالی خلاصه د دې صورت سورۃ القصص کې د ابتدا نه تر 4 آیات پورې واقعه د موسی علیہ السلام تفصیلا بیانی، او د 4 نه تر اخره بیا دې کې اثبات د رسالت. یو تزهید من الدنیا، دعا یعنی دا دنیا بے وفا ده. په دې بحال د قارون ذکر کی، او اخره کې بنفع د شرک فی الدعا ذکر کی. بلنه کې خدای سره څوک مشرک وي. الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. بسم الله المتجلی بجلالی و جمالی فی آیات کتابی. د کتاب پایاتونو کې د جلال او د جمال دواړو تجلی کړی دا. کمایتونو کې چې د جلال تجلی شوی دا هغه کې وحید ذکری،
کومو کې چې جمال تجلی شوی دا کې واعظ ذکر نو وعید دې منذرینو ته او وعد دې د فتح منذرینو ته الرحمن بما تلا فيه من انباء انبیاء و آدائی رحمان دے پاغس چې الله لستی دی پدې کې د خپل پیغمبرانو واقعات او د دشمنانو الرحیم بما فاد المؤمنین من خصوص اسرار ذلک د دې واقعاتو اسرار او خصوصیتونه صرف مؤمنانو ته ورخودلې دي تواسیم میم الله خپويږي په معنا ده دي یا توا کی اشارت دے طبقات الانبیاء سین کی اشارت دے السابقہ میم کی اشارت دے المفیدہ معنی بدا سشی طبقات الانبیاء السابقہ دتیرو پیغمبران طبقات المفیدۃ للشفاء اغه مفید دی د شفا د پاره هغه بیان سره باطینی مرزونه د بند ختمیږي تلک آیات الکتاب المبین د آیاتنا د کتاب ښکارا مبین معنا مبین الحلال والحرام حلال او حرام بیانای نتلو علیک منگلو لو پتا باندې من نبی موسی و فرعون د قصې د موسی او د فرعون بالحق په حق سره بالصدق لقوم یؤمنون نتلو لقوم یؤمنون دا جار مجرور متعلق ده تر نتلو پورې مونږه لولو د هغه قوم د پاره چې ایمان لري ځکه هغه به فایده واخلي ان فرعون یقینا فرعون علا طغى وجاوز الحد سرکشی کړي او تجاوز د حد نه کړي او په لار د پزمکه کې ځکه ځان له خدای ویلو وجالا ګرځولې او اهل د دې ځمکې شیا ډلې ډلې د ځمکې خلک ډلې ډلې ګرځولې پټای پټای پکې جوړې کړې وي یستذف طائفه منهم پدا سے حال کی چې کمزوری به غنل یا وډلا د دوی نه چې هغه بنی اسرائیل دي یذبوا ابناهم پدا سے حال کی چې علال به بچی د دوی ويستحی ژوندې به پر خو دي نساهم لوریان د دوی تعبیر مضارع سره کوي د حکایت د حال ماضیه د پاره انه کان من المفسدین یقینا دیو د مفسدیننا بالقتل فقتل سره ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض او مونږه اراده لرلا په داسې حال کې چې مونږه اراده لرلا یا بل نحنو ګورې راو باسي ځکه یستضعفو د مفعول نه بدا جمله حال شي کمزوري ګڼل یو ډلا په داسې حال کې چې مونږه اراده لرلا چې احسان وکړو علی الذین پاغي کسانو استضعفوا فی الارض چې هغه کمزوري ګڼل شوي دي پزمکه کې ونجعلهم وغرزو دا کمزوری خلق ائمتن مشران ونجعلهم منگ وغرزو دوی الوارثین جانشینان دزمکی مبتدا بذکر او باسی جمله پہلیا مضارعه چه حال شي هغه باندې څوک وو نه داخلي تاسو دا قاعده ویلې ده دلته وو داخل دی او جمله اسمیه چې کله حال راشي نو واو داخله ول په پکاري کا ونحن نريد ان نحن بمبتدا شي نريد ان نمن بخبر شي نو جمله اسمیه بشي ځکه په واو داخل شه ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان
او منگا زید استوگنی ورکو دوی لرا پل ارد پزمکا کی د مصر و نوریو پیراونا او منگا وخیو پیراون تاو حامان تاو جنودو ما د دی دوارو لخ کرونو تا منهم د دینا ما سورتا وخیو کانو یحزرون چی دویو یحزرون یخافون چی داغین ویری دل اچھو بنی اسرائیل و فتح دین ویری دل چی داورتا وخیو ووحینا الى ام موسیٰ نردوی اس اغاول حالت د پیدائش د موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی د دیات خصوصیت داده دو پکی امر دی دو پکی نهی دی دو پکی خبر دی دو پکی بشارتون دی اتسیزون دی پکی دو امر یو امر داده نردوی دویم امر داده فالقیهی اولا نهی دادا ولا تخافی دویم نهی دادا ولا تحزنی اول خبر داده ووحینا الى موسیٰ دویم خبر داده فیضا خفتی علی اول بشارت داده انا رادو الیک دویم بشارت داده وجائلوه من المرسلین ووحینا الى موسیٰ منگا الہامو کو مورد موسیٰ علیہ السلام تا انردویہی چه تپای ورکا دلرا پیزا خفتی علی چکلت ویره دی پدا چه دا پیراون پولیس رازی فالقیه فی الیمی بیو غرزوا پا دریاب کی نیل مصر ولا تخافی مویریگا علیه پدا ولا تحزنی او مغم چنکیگا بفراقی دا پا جدائی انا رادو الیکی یقینا منگا واپس کون کی ددیو تالرا بوجہن لطیفن پا باریک وجہ سرا وجائلو گرزون کی ددیو من المرسلین دا پیغمبرانونا فالتقته آل فرعون پس اونیو دلرا آل فرعون قوم دا فرعون اخذہو فالتقته مانا اخذہو لیکون لهم عدوا وحزنا دی د پارا چې وګرځي د دوی د پارا دشمن او غم عقوبت دا شید لام د عقوبت ته ګوره دا التقاط خواغی د دې د پارا نو کړه چې دشمنی شي او غم شي خدا را چې نتیجه دا شي چې دشمن او غم شي نتیجه بدار اوس نتیجه نه غوسوک نه خبر ان فرعون وهامان یقینا فرعون و هامان و جنود و ما ولخرنا د دوی کانو خاطین خطا کون کی پسکه ذکر دای د موسی علیہ السلام په طلب کې نوی زرا معشومان وجلیو او موسی علیہ السلام خدای د کور کې لوی کو خاتین شکر دیتا خطا فی القصد وی والاراده وقالت امرات فرعون او ویلی خزی د فرعون قرۃ عین لی ولک دسترگو یخوال دے زما د پارا استاد پارا لا تقتلوا موجن دے بکسی چکولاو کو فرعون د خزی سترگی په ولګی دی بس وای زما استاد سترگو یخوال وجنه ما نسائی شریف روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ورته د خزی داوی چې قرۃ عین لی ولک ناغه ورته استا به زمان نه دی لالی وای کدا سی ویل چې لی کما هو لکا لهداه الله کما هدا پیرون تبم خدای هدایت کړو لکا خزی ته چوک اساین پا ناشا چگ پیدا بورسی منگلا و نتخیزو ولدا یا بیونی سو پا بچی تو بچے بمش ذکر ناری نینو وهم لا یشرون او دوی نپویگی
واسبحا وګرځید فؤاد ام موسی زړه د مور د موسی فارغا خالیا من کل شی دار سیز نه خالیو الا من ذکر موسی صرف د موسی یاد پکې ماشوم بچه او بو تواچو زړه کې نور هیڅ سم نو صرف دا خبره و چې د سره بس شي فارغ داما ان کادت قریب داوا لتبدی به چې دیخ کارواله کړه په دې لولا ربطنا لا قلبها کچرتا مون صبر نه وتړلې د دې پزړه دا غم چې ډیر نو سره کوشش کوي چې زر زر خلکو ته وای دی ویلو کې څه پیدا لکس پکسي کړه دا ډېر درون غم قریب وا چې د ښکار کړي او چاته ویلی الله وی قریب ده چې د ښکار کړي و کچرته مونږه صبر نه وتړلې د دې پزله خو مونږه د دې پزله صبر وتا لتكون من المؤمنين چې دا شی د تصدیق کوونکو نه بوعدنا زمونږ په وعده وقال دی ویلی لاختی خور د موسی علیہ السلام تا نوم مریم وا قصیه ورپسې شا ګور چې چرته چی فبصرت به عن جنوب فعلمت به دا پویا شو په موسی علیہ السلام باندې عن جنوب دلرینا چې پیرون کور تلاړ وهم لا شروع نو دوی نه پوهید چې دای خور دا اور پسې دا وحرمنا علیه المراضی مونږه بند کړې په د باندې المراضیا پیور کون کې خزي پیور کون کې خزي چې څومره بند شي من قبل مخ کې د دینا یعنی د دې خور د ورتلون مخ کې خزي براتلري بسینه تا چاو د چا پېم نس فقالت دعوت وی دا خوري الله دلکم یا زن خیم تاسو تا علی اهل بیت یو کور والا یکفلونو چې د کفالت بکای لکم استاسو د پارا لکم ورته استاسو د پارا وهم او دوی له دلرا ناسون خیر خوابای هغه ورته ډیره خدا ایم موسی علیہ السلام مور راوسته چای سینې تواچو دستی پیوس وای دلته اوسېګه او ته زما خپل بچی دی کور دې زدلته نشم اوسېده خو زدا در سره بو زمون به تنخام درکوي ټیک شو تنخوا به مور کول خپل ځای ته مراوست الله ور سره وعده کړو وکړي ان رادوه الیک مونږ به دا واپس کوو تعالی الله وای فرددناو پس منگا واپس کده لاؤمی مورد دتا کئی تقرائنو دید پارا چسترگی یخیسی ولا تحزنا غمجن نسی بپراقی دد پجدائی ولتالما دید پارا چپویسی چن وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ رشتنی دا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر ددی لا یعلمون نپویگی بسو د فرعون کله خلق بویل دا د فرعون زوی دی موسی ابن فرعون ولما بلغ شد ور کله چور سید طاقت دتا واستوا برابر شو استوا معنا تکامل عقل پورا شو سره وخت کولو اتیناه حکما منگا دلر حکمت ورکو علم و معرفت پا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام و علم پویم ورکڑی پا مصالح دا دارینو و کذالک نجز المحسنین امدارنگی منگا جزا ورکو احسان کو انکو تا لاو دلتا فرعون سرو یوزلی دا سے وشو ودخل المدینة داخل شخار تعالی حین غفلت من اہلیا پا وقت غفلت کی دا اہل دا دینا خلق غافل او دسی وقت غرمی ٹیم مطول خلق دو یا دا ماخام ماسخوتن ٹیم دی بازار پانی او چکر لگاو
فوجد بیا رجلین دو سړي پکې پیدا کړ یقتتلان چې د دواړو جګړه وه یو اسرائیلی و یو قبطي و دا قبطي داسې دی چې اسرائیلی ته وایي دا د خشاکو غټ پڼ دی چې راشه دا را سره زر ویسه دا قبطي چې و دا د فرعون د دربار د مطبخ مشر و لنګري و دا اسرائیلی نیولی چې د خشاکو پڼ را سره ویسه هغه وایي نه وړم دا خو دروند دی نه شم وړی دواړو جګړه موسی علیه السلام راغی نو دی بني اسرائیل ورته دنه مې خلاص که دی ما سره زرم هغه ورته وایي مه کوه داسې لنګري ته یې خو خپله پڼ وړه ده سره دی څه کار دی تا ته تنخوا درکوي هازا من شیعتی دا د ډلې نه دی دا یو بني اسرائیل دی او هازا دا بل من عدوي د دشمن نه دی قبطي دی فاستغاثه الذي پریاد وکړ دته هغه من شیعتی چې د ډلې نه و علی الذي په هغه من عدوي چې د دشمنو فوکزه موسی په سوک ورکړه هغه له موسی تادیبا وکسه ته وایي دا موټی ټول راغونډ کړي او داسې سوک دې ته یو دویم دا چې وکس ضرب په صدر ته وایي بس سینه کې وهلو ته که په سپېړې ووایي او که په سوک خو سینه کې سړی ووایي نو چې ده دا سوک ورکړو فقضا علیه فیصله وکړه د مرګ علیه په ده بس فیصله پرې وشوه بې خونده و بس ساه یې په دې خوله کې نیولې وه سوک ور ورسېده او بس ساه یې راووته پیغمبر سوک و دې ته څوک ټینګېدی شي قال دی ویل هذا من عمل الشیطان دا د شیطان کارو اگر چې هغه کافر و خو دته وجل جایز نه و ولې ځکه دی مستامن و په هغوی کې او د حربي کافر وجل مستامن ته جایز نه دي پې پوه شئ تاسو یو دویم دا دی چې ده سړی مړ که مخکې د دې نه چې خدای دته اجازت د قتال وکړي خدای خو ورته نه وویل دې وجې نه ابن جریج وایي هیڅ یو نبی قتل نه کوي تر څو پورې چې خدای د طرفه ورته صریح امر نه وي راغلی خو د ده خو قصد نه و بغیر د قصد نه وشو انه دا شیطان نادون دشمن دے مدلن بیلاری کون کے مبین خکارا قال ربی دوی علی زما ربا انی ظلمتو نفسی ما ظلم کڑے زان سرام پی پیلن سارا قتلن پا دسی کار چراغین قتل جوڑ شو فاغفر لی ذلتی ما توبخی لغزش زما پغفر لو خدید توبخ ذلتو انه یقیناً دا اللہ والغفورو بخون کے دے الرحیم و مہربان دے قال دوی علی ربی زما ربا بما نامتا علیہ پا سبب دے چتا انعام کڑے دے پما فلن اکونا پس نبکے گما ظہیرا مددگار للمجرمین دا مجرمانو دا کافرانو فاصبح پی المدینت خائفا سبائی کا پخار کی پدا سے حال کی چویرے دا یترقبو پدا سے حال کی چھ انتظار کاؤ چھ سب کیگی دا خائفان حال دے دا ضمیر نہ چکم اصبح کرے یترقبون دا غین حال دے نہ دا بیا حالین مترادفینش دویم قول دار چھ یترقبو دا حال دے دا ضمیر نہ چکم خائفان کرے بیا بحالین متداخلینش فیض اللذی استنصرو بلمسی پس آغا سڑے چی طلب دا مدد کڑے و دا دنا بلمسی پرونو یستصرخو بیا دا تا پریاد کئی دا بل قبطینا بل نیولے دے جگڑے دا ورسرا را شخلاص میں کر پا دا سڑے پیدا کر چواز بس جگڑے کوم و دے بخل کل سکان ورکی و خلق عمرکی خلای مزش وکر قال له موسی موسی علیہ السلام ورته انک لغوی مبین تو خډیر بیلاره مبین خکارا
ته خو ډېر بې لارې هر ورځ دې جګړی بیا ور روان شي بیا د موسی علیه السلام اراده دا و چې بیا هم دا قبطي راونیسي دا څه کوي خو دې بني اسرائیل دا خیال وکړ چې ما ته خو غوي او مبین وویلو لکه چې ما پسې راغی او ده خو پرون څوک لیدلی و چې څوک څه حال و فلما ناراد هر کله چې د اراده وکړه یبطش بالذي چې ونیسي هغه سړی و عدو لهما چې د دواړو دشمن دی د ده او د هغه قال یا موسی دی بني اسرائیل ویلې موسی د ده دا خیال چې ما پسې راغی اتريد آیت دا اراده لري ان تقتلنی چې ما ووجنې کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه دی چې وجلی او یو نفس بالامس پرونه او راز ښکاره سړی خبر ان تريدو تنغواړې الا ان تكون جبارا مگر دا خبره چې ته زورور شې په لار دې پزمکه کې وما تريدو تدا نغواړې ان تكون چې تشې من المصلحين د اصلاح کوونکو نه زه ورته آواز وکړم چې زمونږ اصلاح وکړو ته سړی مړ کړي با جګړه خلاصه شوه بس قبطي لاړو پروني چې سړی وژل شوی د هغې قاتل خو موسی دی خبره خوره شوه فرعون ته ورسېد فرعون مشوره راغونډه کړه چې ما نه ویل چې د دې د لاسه به مونږ خرابېږو دغه اوس زمونږ په قوم شروع دی به مړ کړو الله تعالی چې چا حفاظت کوي هر ځای کې ورته کسان پیدا کړي د فرعون د تره زوی د هغه هم په دې مجلس کې دی زر په منډه راغی موسی علیه السلام ته ویې هله ځان وباسه خلکو مشوره وکړه خرابوي وجاء رجل راغی یو سړی من اقصى المدینة دا انتهایی زی د ښار نه یسعی په داسې حال کې چې منډې والې قال یا موسی ویلې موسی ان الملأ یأتمرون بک یقینا دا ډله تا ته مشورې کوي لیقتلوک چې تا ووجني فاخرجوا ذا انی لک من الناسین یقینا زم تا ته د خیر خواهی کوونکو نه چې امر بالخروج درته کوم فخرج منها موسی علیه السلام ووتلو د دې مصر ښار نه خائفن په داسې حال کې چې وېرېده یترقبو په داسې حال کې چې انتظار یې کو چې څه به کېږي قال د ویلې ربي زما ربه نجني من القوم الظالمین ما ته نجات راکړي دا قوم نه چې ظالمان دي ولما توجه تلقا مدین هر کله چې د مخامخ شو طرف د مدین طرف ته مخامخ شو هلته شعیب علیه السلام پیغمبر اوسېد د مصر نه بهر بل ځای و قال عسى ربي شاید چې ما طرف زما یهدینی چې ما به برابر کی سوا سبیل لارې نیغې لرا ولما ورد ما مدین هل کرا چې وارد شو اوبو د مدین ته د مدین او د مصر په منځ کې 8 ورځې مزل او د مای مدین یو کویه و دا داسې وخت دی چې دی ډېر وږی دی د ونو پاڼې خوري او پیزار هم وشلې ده د ګنډلو هم څه بندوبست نشته خپې هم لوسي دي او روان دي د اوبو ته ورسېده خلکو ګډې بیزې دې خړوبی او یو دوه جینکۍ د لرې ناست وجد علیه د پیدا که په دې اوبو امتن یوه ډله من الناس د خلکو نه یسقون مواشیم چې خړوبی څاروي د دوی وجد پیدا که من دونیم د دوی سره امراتین دوه ښځې تزودان معنا تطردان غنمهما چې خپلې ګډې شړي اوبو له ورنږدې کېږي او دوی نه پرېږدي شړي قال موسی علیہ السلام ورته ما خطبکما څه دی حال ستاسو د جنکو نه تپوس وکړو دا ولې داسې کوئ قالتا دی ورته لا نسقي اغنامنا موږ خپلې ګډې نه خړوبو حتی یصدر الرعاء تر دې چې فارغ شي الرعاء دا ګډې سروونکي دوی فارغ شي بیا په ارام دوی نه کمې اوبه پاتې شي د دوی د څاروو نه نو هغه بیا موږ دې ته ورکوو
و ابونا شیخ کبیر او زمونږ پلار سپین ږیری دی لوی هغه نشي راتلی نو موږ مجبور یو ورورم نشته دا یو عذر هم ورته پیش و ابونا شیخ کبیر فسقا لهما دې کې اوس خدمت ذکر کوي موسی علیہ السلام خدمت وکړه د خدمت نتیجه داره چې دی مخدوم شو آن که خادم گشتو مخدوم شد و آن که مانع گشتو محروم شد څوک چې خدمت کوي خدای به مخدوم جوړوي نور خلک به بیا د خدمت او څوک چې خدمت نه کوي هغه به محرومي تکلیفونو سره به مخامخ خدمت ماده باید ځان کې پیدا کړو دا تبلیغیان وای په خدمت الله ملاویږي الله دا یقیني خبره ده سره په خدمت خدای ته نږدې کیږي بے تکلف خدمت ماده ځان کې پیدا کول پکار د مرګرو خدمت دا نه چې زمولای موضوع طالب موضوع حافظ موضوع د سپینګرو خدمت څنګه کوم دا خو امیان دي کله نام نه عوام سپینګرو مشرانو دا خدمت ضروری دی ډیر ثواب دی کې چار مشر خدمت سره وکړي ته نبی رسول الله اسوه حسنه زمونږ مخې لدا کړ نو دا خدمت وکړو فسقال الته یو غټو بس هغه په ډولچا ورخه تکړه نو بیا به وبر اوچته وای او یو غټي خو کنه ډولچې نه بغیر نه کېده په اسانه سره نه راوچته او دا غټ لسو کسانو نشو خزولې ده موسی علیہ السلام ورغه دا غټي په دواړو لاسونو راکس کلوري که پیغمبر ته خدای طاقت ورکړي کړ اسانه سره دوی ته غړي خړو پک وای ځای دی لاړې فسقال وما خړو بکړي دی لرا غړې ثم تولا بیا واپس شو ال ذل سوریتا فقال دی علی ربی زما ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر زدا غسد وجنا چتا نازل کړه ماتا خیر د دارې نو د فقیر ز خوش محتاج ما ز محتاج زکاو ګمو او د لباس کارم خراب او منزلم نو معلوم چې زکم طرف روانم او سبق کیږي پیدا پته نو سوري تنا جنکه لاړې پلار ورته څنګه وخت راغله وای ګډه مو بکړي وای نه به یو بچی هغه په ګډو په خېټه لاس وا خېټه ډکی وای څه قصه وای دا شی یو سړیو او هغه داسې چلو کوم لیدا ګډه خړو بکړي او ډېر پهلوان نو دا پلار ورته ورشاله یوې ته ورمنډه کړه ته راو دعا وکړه انی لمن زلت الی من خیر فقیر خدای دعا قبول کړه وس الله تعالی ورته کور بندوبسم کور والا بندوبسم وشو د رزق بندوبسم وشو د مال بندوبسم وشو او د شعیب علیہ السلام پسان اسخر خدای ور نصیب دیو جنا زمون د دین عالمان وای طالبان وعده نه وعده غواړي نو دا ډېر ډېر وای دا دعا ربی انی لمن زلت الی من خیر فقیر څوک وعده تزړی چې وعده وکي خزا ورته میلاو شي حبیبي صحیح طریقې سره نو دا دعا ډېر کوي نو خدای با وعده بندوبست وکړي ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجعتو راغله دلرا احداهما یود دوی تمشي چرا روان والا استحیا په حیا سره پیغمبر لور حیا سره قالت ورتوی نبی یدوک یقینا زما پلار تا غواړي لیجزیکا چې در کی تا اجر ما سقیت لنا مزدوری دا غس چې تا خړو بکړه منګ لګډان فلما جاء ورکلا چې موسی علیہ السلام راغی شعیب علیہ السلام تا جا کی ضمیر دے موسی تراجه دا هو ضمیر ابي تراجه دے وقص علیه القصص و بیان اکڑا دلرا قیسا زیز پیرون راغلے قال آتا شعب علیہ السلام ورطا لا تخب مویرے گا نجوتا تبچوی من القوم الظالمین دا قوم نچ ظالمانی ولی
ازلا سلطان علی فرعون بیاردنا ذکر فرعون تا سلطن نشتا زمون پس مکادل تا تاپسی نشی رات قالت اهداو ما ویلی یوید دی دو لوریانو یا بطی اپلارا استاجرہو دے مزدور کا مزدوری ونیسا تنخواب اولکو ولی ان خیر من استاجرتا خینن غرا حقا چتی مزدور نیسی دا دیر غرا دے ولی القوی و طاقت والا دے امین دیر امانت دار دے دو صفت دے موسیٰ علیہ السلام اکلو قوی دے و امین دے دا پلار ورطوی تالا سپتا دا چه قوی امین دے وی قوی زکا دے چه دسی گٹے اوچا تکڑا چه لس کسانی نشی اوچا تولے او امین زکا دے چه زور پسی ورالم نزب مخکرات لم دے روستاو ما تیویل تا روستا زم مخکزم چه کلا لارا کے خطا کے دمانو ترا تا گٹا را غرزوار لارا را تا سیدہ کوا ورکوٹے کانے غرزوار چه دسی زا ویکا خزی پسی با نزی خزا بتا پسی روانی نو زه پوښتم چې دا امین دی خائن نه دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی درې کسانو درې تنان ډېر هوښیاران دي ډېره ښه ځیرکتیا یې کړې یو ابوبکر ډېره هوښیاري کړې ده چې عمر یې جانشین جوړ کړ عمر پشان سړی بل و دویم د یوسف علیہ السلام صاحب ډیر خو چې خزه ته وی اکرمی مسوا یوسف یو پیژندک ادریم د موسی علیہ السلام دا بیبی چې پلار ته یا بت استاجر هو دا مزدور و نسان پلار ته خه مشوره ورکړه دې درې کسان ډېر ښه مشورې کړي قال شعیب علیہ السلام ورته وی انی اریدو زغوالم من ان کی حقا چتا ته په نکاح درکم یحدبن تیاتین یواد دو لوریانو زماتین چې دا کمی دی دا واده و نکاح نه واخا ادا پدې شرط انتا جرنی چې تب زما مزدوری کې سمانیت حجج اتکلونا فین اتممت عشرن کچری دے لس پورا کرو پمن عندک نو آبستا دا طرفی وطب زما طرف نا لازمی وما اوریدو زنایم من شق علیک چی سختی حکم پتا ستجدنی زردا چی تب ما پیدا کی انشاءاللہ وکد خدای خخی من الصالحین دا نیکانونا قال موسیٰ علیہ السلام ورته ټیک شو ذالک بینی و بینک دا زماستا پا منز کی خبر شوا ایم اللجلین قدیتو چکم یو دا دو نیٹو نا چی ما پورا کڑا پلاو دوانا لیا پا ما بحرج نی واللہ علا ما نقول وکیل اللہ پاوسو چی ماوتی وایو وکیل کارساز دے شہیدم بینی و بینک بس لس کالے بیا تیر کو ذکر پہ پیغمبر چې خبر او کینو هغه اتم او اکمل پورا کوي پرما قزار کله چې تیر ک موسی علیہ السلام الله جل نیټا وسار بیلی او بو بیول وکړه په اهل دد کور والا او بچی روان کړو د سګړې مډې مورک خادم مور سره انس من جانب التور نارا ویل د طرفا د کوی تور نورو قال ویلی علی کور والا ولا انکسو دلتا اسے گئے انی آنست نارا ما ولی دورا لعلی شاید چیزا آتیکم راوڑم تاستا من عددینا بخبر خبر دلارے ذکر دوی لارم رکا کرے وا او جزوت من النار اسکر وٹا دورا لعلکم د دې لپاره تستلون تستتبیون چې تاسو به گرم شئ فلما تاها نودیار کله چې دی راغې دی او لا نودی ورته आवाज شو من شات الواد الایمنی د طرف دا میدان خینا په البقعه المبارکه په مبارک ازمکه کې من الشجره دوننا دا بدل د شات الواد الایمنینا आवाज ته دا شو ان یا موسی چې موسی انی انا الله یقینا ز الله یم هغه چې رب د مخلوقات دے
وان القی عصاک او غرزوا امساستا فلما رار کله چې امسا ولیدلا تهتزو خوځېدلا تتحرکو کانها جانن لکدا چې تیز ماری والله وګرځید موسی علیہ السلام مدبرا شاکونکه ولم يعقبونی قتل یا موسی مونږ ته موسی اقبل را مخامخ شا ولا تخف مویریگا انک من الامنین یقینا تد امنین نه په امن اسلوک یدکا داخل کلاستا پی جیبکا پت خرستا کی تخرج راو بغزی بیدواس بن من غیر سوئن بغیر دبرگی مرزنا وزمم الیک جناکا پیوستکا الیک زان سرا جناکا یدک لاستا من الرحب دویرنا کلا ویریگن اللہ زان سر داس دا علاج د سړی ویریږي نو دا سکین به ویره ختم شي تاسو په دې پوه شئ کله در باندې ویره راتله نو دا چل کوه دا مطلب حافظ ابن کثیر د مجاهد ابن جبر قول نقل کړي چې هغه وایي چې موسی علیه السلام زړه د فرعون د ویرې نه ډک و چې دی به موږ سره اوس څه کوي دی چې مصر طرف ته خو په خوفیت ورته چې هغوی پوه نه شي او زه مور سره ملاقات وکړم کور والا بوزم ځکه ده خو را تښتېدلی و زړه کې د فرعون ویره وه ده به چې بیا کله فرعون ولیده نو داسې دعا بیا کوله اللهم انی ادرو بک فی نهری واعوذ بک من شری خدای د ده په سټ تا مسلط کوم او د ده د شر نه پناه غواړم نو د ده په زړه کې چې کومه ویره وه خدای د ده د زړه نه ویره لرې کړه او د فرعون په زړه یې واچو فرعون به چې موسی علیه السلام ولیده هو سخت به ویرېده څنګه به ویرېده حافظ ابن کثیر وایي فکان اذا رآه بال کما یبول الحمار فرعون به چې موسی علیه السلام ولیده نو میتیازې به ترې لاندې روانې شوې لکه خر چې څنګه میتیازې او په روایت کې داسې هم راځي چې همسانه به اژدها جوړ شو خوله به یې وازه نیولې وه نو ده به بیا دنه به هوا خارجېدله د ډېرې ویرې او ځان له اله ویلې انا ربکم الاعلی صورت حال دغه شانو ما لکم من اله غیری تاسو ته زما نه بغیر بل خدای نشته دا یې حال و الله وایي فذانک برهانان دا دو دلیلونه دي من ربک ستا د رب د طرفه الی فرعون تا و ملئه او د مشرانو ته انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دوی دي داسې قوم چې خارج دي د خدای د طاعت نه قال دی ویلی ربی زما ربا انی قتلت منهم نفسا یقینا ما وجلې د دوی نه یو نفس فاخافو زویریږم من یقتلون چې ما به ووژني واخی هارون اور زما هارون علیہ السلام و ابصه منی غډیر پسیح دے زمانہ لسانن پجبکی فارسلو مئی ویلے کا ما سرا ردءن مددگار ردءن مانا عونن یصدقنی زما تصدیق بکی انی اخاف زویری گم یکذبون چ زما تکذیب کی قال الله تو سنشدو زردا چې موږ به مضبوط کو عزو د کمټ ستا بیا خي کپورستا ونجعل لكم سلطانا موږ ګرځو تاسو دوار د پاره دلیل فلا يسلوني الیکم اغي نشي رسید تاسو دوار ته بیا آیاتنا لاړ شي سره د نخو زمونږ انتم تاسی ومن غسو کې تبعکم چې تاسو تابعداري کوي الغالبون غیب غالبای تاسو بم غالبای تاسو تابعدار بم غالبای دلته اوس اعتراض دی چې ساحران خود موسی علیہ السلام تابعداران شو نو هغه خو بیا وجل کنن دا خو بیا غالب نه شو دلته ورته یو باندې تبعکم الغالبون په سوال باندې پوښتای خطیب شربینی جواب کړی دی السراج المنیر کې او ایسا مضبوط دلیل د مخبر صادق نه قرآن او حدیث نه نشته چې ساحران شهیدان کړي اسی دمکی ورکړه خو بیا ونه کړی پوښ دا چې وجلی دي دا اسرائیلی روایت دی مونږ نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو
صحیح روایت دی باره کې نشته چې هغوی وژلي دي پوه شئ ځکه وعده شوې ده انتما ومن اتبعکما الغالبون فلما جاء موسی کله چې راغی دی ته موسی بآیاتنا سره د دلایلو زمونږه بینات واضحه قالو دی ویل ما ذا الا سحر مفترا نه دی دا مگر جادو د ځان نه جوړ شوی وما سمعنا بهذا مونږ نه دی اورېدلي په دې خبرو یا باین الاولین په پلارانو زمونږه پخوانو کې خوا خدا خبرې نه وی چې یو خدای دی وقال موسی علیہ السلام ویلی ربی عالم زما رب خپویږي بمن پاچا جا بالهدى چې راته کې په هدایت کړی من عنده د طرفا ومن پاچا تكون له عاقبت الدار چې وی غلر انجام د کور د اخرت انه یقینا شاندا د لا یفلح الظالمون کامیابی کی ظالمان وقال فرعون ویلی یا ایها الملأ مشران ما علمت لكم زن پی جنم تاسو تا من الہ هیڅ معبود غیر زمانہ فوقد لی یا حمان والتین اور بلکہ مات حمانا پخٹو یعنی پا کچا خختو آغا پخی کا او بیا لاغینا بنگلا جوڑا کا پجلی سرا جوڑا کا داغینا ماتا اوچتا بنگلا چیزا پا کبارا و خیجم سبا حکم لعلی اتلیو الہ موسیٰ دید پارا چیزا و خیجم دا موسیٰ خودیتا انی اوزگم لازن اوزگمان کم پدا من الکاذبین دا دروغ وینکنا واستکبر هو وجنودو فی الارض تکبرو کدو لخکر ددا پزمک کی بغیر الحق پنا حقی طریقی سرا وظنو گمانیو کو انہم الینا لا یرجعون چی دیبا منگتا لا یرجعون نشن رازی فاخذناو پس منگونیو دلنا وجنودو لخکر ددنا پازاب سرا پنا بزناهم فالقیناهم منگو غرزول دی پلیم پدریاب کی فانظروا گورا کئی پکان عاقبت الظالمین سرنگ دے انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمہ منگو گرزول دی مسران یدون الی النار چی خلق را کس کئی اورتا و یوم القیامت د قیامت پر ازلا انصرون دی مدد بنکیگی من العذاب واتبعناهم پی آزی دنیا لانا ورپسیم کپدی دنیا کی لانت ټول خلق پی لانت وی کر و یوم القیامت یو د قیامت ورځ هم دوی با من المقبوحین من المطرودین د شړل شو نه یا المبعدین چې لري وي د خدای د رحمت نه ولقد اتینا موسی الکتاب په تحقیق سره موږ ورکو موسی علیہ السلام لره کتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى پس داغینا چې موږ هلاک کړیو د کلو والا پخوانی یعنی قوم نوح عادیان سمودیان داغینا روستا دل کتاب ملاو شو بصائر للناس چې پوهی دی پکې د خلکو د پاره بصائر د بصیرت جمع ده نور القلب ته وای د زړه رڼا وهدن هدایت ده پکې او مهرباني ده د پاره چې دوی نصیحت واخلي اوس نبی علیہ السلام ته وای خدای تا ته دا خبره غیب نه خدای درکړي دي اخبار د مغیبات ته خو نه وی چې موسی علیہ السلام دا کار نه کو وما كنت بجانب الغربی او نوی تو یہ افضل الخلقا پا طرف غربی کے اس قدینا الى موسیٰ چکل منگا فیصلہ وکړه موسی علیہ السلام تعالی امراد کار د نبوت مرکو وقت غت نوی وما كنت نوی تو من الشاهدین د حاضرنا ولكن انشانا قرونا لیکن مونږ پیدا کړ پیړی فتتاول علیہم العمر پسوگد شو پاغی باندې عمرنا زمانے وما کنت نوی تو ساویا مقیما اسیدن کے پہل مدین کی تدلو علیہم چتا لستل پاغی باندې آیاتنا آیاتنا زمان معلم بھی یا متعلم بھی دا سے ندا ولیکننا کننا مرسلین لیکن مونگا لیگون کیون دا خبر مونگا در ولی گلے وحی دا پیغمبر اس بات در رسالت وما کنتا نوی تو بجانب توری پا طرف دا کوئی تور کے ازنا دینا پاو کچمگا آوازو که موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتا من ربک لیکن مہربانی دادا افستانا
لتنذر قوما دې دپاره چې ته ویره قوم ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی هغوی ته هېڅ ویرونکی من قبلک مخکستانه لعلهم دې دپاره یتذکرون چې نصیحت واخلي ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم ولنا کچری ورسیږي دوی ته عذاب په سبب د بدو اعمالو چې وړاندې کړي دي د دې لاسونو ویقولو بیا به وایي ربنا یا رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولې تا نه لېږه مونږ ته پیغمبر دا مکې والا یادوي فنتبع آیاتک مونږ به تابعداري کړې وه ستا د آیتونو ونکونا مونږ به من المؤمنین د ایمان لرونکو نه فلما جاءهم الحق ورکله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمونږ د طرفه پیغمبر ورته راغی قرآن قالو دی اهل مکه ویلې لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نه ورکول کېږي دته په شان دغه کتاب چې کوم موسی علیه السلام ته جملتن واحدتن ورکړل شوی و اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبلو آیا دوی کفر نو کړی په څه چې موسی علیه السلام ته ورکړل شوی من قبلو مخکې ځکه په پیغمبر علیه السلام باندې کفر دا په تورات کفر دی که ځکه تورات کې د ده تذکره شته که قالو دوی ویلي و سحران تظاهرا دواړه جادو دي یو د بل سره مدد کوي تورات او قرآن دواړه یاد کړي یا موسی علیه السلام او نبی علیه السلام که مکې والا مراد او که اهل کتاب بنی اسرائیل مراد شي نو سحران نه به موسی او هارون علیه السلام مراد شي وقالو دی ویل انا بكل کافرون منګه په هر یو باندې کفر کوونکي یو قل ورته وایا پاتو راوړی به کتاب من عند الله کتاب د الله د طرفه هو اهدا منهما چې هغه په سمه لاري د تورات او د قرآن نه اتبعو چې زور پسې لاړ شما ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتیا ویونکي فإن لم يستجيبوا لك كمن نونکی ستا پالم پوشا انما يتبعون یقینا دوی تابعداري کوي اهواهم د دې د خواهشاتو ومن ضل سوق ډېر بیلارې ممن دا چانا اتبع واو چې تابعداري کوي د خواهش د بغیر هدم من الله بغیر د هدایت نه د طرفه د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمانو ته خدای هدایت نه کوي مخکې بیان د مورزینو د قوم موسی و دلته ذکر د مورزینو عامو کوي چې مخ اړوي د وحی نه ولقد وصلنا لهم القول په تحقیق سره بیان کړی دی مونږ ته قول دوی تم قول بیان کړی قول نه مراد آیتونه د قرآن دي متتابعه یو د بل پسې او توصیل نه مراد تکثیر دی ډېرم بیان کړی دی تا تحت لفظي ترجمه بداشي په تقیسا مونږ ډېر بیان کړی دی د پاره القول وینا آیاتونه د قرآن متتابعات یو د بل پسې لعلهم دې د پاره یتذکرون چې نصیحت واخلي الذین کسان آتیناهم الکتاب چې مونږ کتاب ورکړی دی مؤمنان د اهل کتاب ذکر کوي عبد الله ابن سلام وغیرہ من قبلی مخکې د قرآن نه هم دوی به په دې قرآن یؤمنون ایمان لري و اذا یتلی علیهم چې کله لوستل کېږي په دوی باندې قرآن قالو دوی وایي آمنا به موږ ایمان راوړی په دې انه الحق دا حق دی من ربنا زمونږ د رب د طرفه انا كنا من قبل یقینا منگو مخی دینا مسلمین غاڑی خودن کی ذکر نبی علیہ السلام لا نو راغلی خو منگ پی ایمان ذکر آوڑے ہو چه تورات کے ونو زمانگا پا تورات ایمانو کرا نبی علیہ السلام ذکر پا کیو کر اللہ وینو یو ځل تورات بانی ایمان راوڑے ہو چه نبی علیہ السلام راغی بیا پا نبی علیہ السلام راوڑے پا قرآن نغز بدوا بدلی ورکی خدای بدوا بدلی ورکی اولئک دا کسان یوتونا ورکول کیږي به دوی تاجرهم مزدوری د دوی مرتين دو کرتا بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړی دی په ایمان به تورات او ایمان بالقرآن ويدرؤون او دفقیبا بالحسنه پنه کوي وسیا بدی ومما دا سنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي ينفقون لګي
مشکات شریف حدیث دے تاسویری ثلاثت یوتون اجرهم مرتين رجل كانت له جارية فأدبا فحسن تأديبا ثم عتقها وتزوجا ورجل كان من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعبد احسن عبادة الله تعالى ونصح لسيده. دا درې کسان خودلیو کنه. یو پکې هغه اهل کتابی دی چې د پتیرو کتابونو ایمان راوړی، یو زموږ په کتاب یې راوړی، نو دوه اجر به ورکړي. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ چې کله واوري بیکاره خبرې باطلې عارضوا مخ وګرځیانو د هغې نه وقالوا وی لنا اعمالنا شته زمونږ دپاره عملونه زمونږه ولکم شته ستاسو دپاره اعمالکم عملونه ستاسو سلام علیکم سلام دی په تاسو لا نبتغي الجاهلین موږ نه لټو موږ نه غواړو جاهلان معنا لا نريد مخالطة الجاهلین موږ نه غواړو ګډوډیشن د جاهلانو سره ناپوهانو سره موږ ګډوډیشن نه غواړو. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دا نبی علیہ السلام ته خطاب دی. یقینا ته هدایت نشي کولای من هغه چاته احببتا چې تخوخ غني هدایته مفعول ازد دا هدایت ولکن الله لیکن الله یهدی هدایت کوي منا چاته شاو چې چاته اراده شي چاته اراده شي. تاسو به پوه وَوَعْلَمُ اللَّهَ خَپويږي بالمعتدين پلار مندن کو باندې خدای خبر. دات مفسرین او اجماع کړی دا چې ابو طالب بارک نازل شي. ابو طالب سرخوا کې زنکدان وخت کې سنادید ته قریش ناست. ابو طالب ورته قریش زما په دې وراره ایمان راوړی دا رښتونه د تصدیق کوي کامیاب. نبی علیہ السلام ته تر ول ایمان نه راوړي دی وکړه لا اله الا الله هو قیامت پر دې سپارش او ته د چل د بیا به خلک کوئی چې ور نو وی. نبی علیہ السلام ته اختار النار علی الله دا شعر هغه منسوب دی. ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا لولا الملامت و هزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. که ملامتیان وی او د کنزل ویر نه وی تاسو به پیدا کړی وی چې ما به ایمان راوړی وی. تاسو به دې پوه شئ. وقالو دی وی ان نتبع الهدى که مونږه تابعداري د هدایت وکړو ما کتا سره نتخطف من ارضنا نتخطف مونږ به وتښتولی شو د ځمکې نه دشمن به را باندې راشي. الله وی نشي راتلی. اولم نمکن لهم آیا مونږه استوګ نه ده ورکړې دوی ته حرما په حرم کې آمنا چې د امن ځای دی یجبا راکش کول کېږي الیه دی حرم ته ثمرات کل شیء میوې د هر ځای نه میوې راځي رزقا من لدنا دا رزق دے زمونږ د طرفه لیکن اکثر د دې نه پوهېږي. عرض میوې او ښه څیزونه حرم شریف ته راځي خپله پکې هېڅ هم نه کېږي خو د دنیا د هر ګوټ ګوټ میوې پکې موجود هر موسم کې پکې د هر موسم میوې او ارزانه پکې موجود دي. اوس هم همدقه شی حرم کې هر څه لکونه حاجیان او معتمرینی او ورکوټه بازار دی د حرم مکی او پاغي کې ټول د غرمې روټۍ هم خوري د سار چیم پکې سکی او د بیګا ډوډۍ هم پکې خوري د ماښام او ټولو ته رسېږي. چېرته دا صورتحال نه پېښېږي چې هوټل ته ورشي چې روټۍ راکړه هغه ووایي خلاصه شوې. داسې برکت پکې خدای اچولی. الله تعالی پکې هر څه پراخه پیدا کړي. او ارزانی پکې څومره یو خو هغه وخت کې په 15 روپۍ به یو چرګوټی و په 15 ملګری ما سره ما به ورته دا څومره ارزاني ده سبحان الله. هغه به موبایل راویست حساب یې وکړی دی نه پاکستانۍ دومره کېږي هلته تې ارزانه دی. ما به ورته د الله بنده دلته دا 15 روپۍ
دلته دا 45 په 1 روپۍ به پیپسي والا د ټیم والا پیپسي نه دلته په څو ده څو 80 دلته په 1 والا څومره ارزانه ده څومره 1 نو الله یجبا الی ثمرات کل شیء هر چیز میوه برازي رزق من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون الله وای دوا کوي دا حکومت خو بدل شي چې دا حج او عمره خدای ارزانه دي مخکې حکومت سره دا شی خراب شوی دا حکومت دا چې کم بدل شو بس دا چې راغې د خدای شان د حج او عمره کې بس خلل را خلق نشو مخکې به 50,000 روپۍ عمره وه و 2-3 لکه روپۍ باندې خلک شي 2 لکه نه زیات دي دوا کوي چې 1 لک له بیرته راشي نو ډېره مزه به وکړي 1 لک له ښه ده که نه کافر غیبت کې نه راځي چې نورو خلکو له وایي دنه زیات ځان ساته د اعتکاف نیت څنګه دی نیت یې دا ده چې بس جومات ته لاړ شي او دا به وایي زه بیا کور له نه ځم چې هلته کېناستې دا نیت اسرائیلي روایت دی ته وایي چې بني اسرائیل د کتابونو نه راخیستل شوي دی تیرو کتابونه زمونږ تفاسیر د اسرائیلي روایتو نه ټول ډک صحیح شو دا هغې مونږ نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو او بس هغې علم خدای ته سپارو چې خدای څنګه راغی البته هغه اسرائیلي روایت ذکر کولی چې د قرآن او د حدیث سره متصادم نه وي چې قرآن او حدیث سره متصادم وي نو هغه بیا واجب الترک دی او بیانول هم جایز نه دي البته په طریقې د تردید سره بیا بیانولی شي دې ته اسرائیلي روایت تیرو کتابونو نه راخیستل شي تاسې په دې خبره پوه شئ تفاسیر چې تاسو وګورئ ټول د دې روایتونه ډک ښه تفاسیر هغه دي چې حدیث ذکر کړي که هغه روایت ذکر کړي سند سره لکه ابن کثیر حافظ ابن کثیر تفسیر شو هغه دې باب کې ډېر ښه دی بعضې ځای کې سند پرېښی خاموشي کړي اکثره ځایونو کې ښه دی او ښه تفسیر چې قرآن تفسیر په قرآن سره کړی او احادیث هم پکې ذکر کړي او د علم کلام ازواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن زمانږ د مشایخو د شیخ محمد امین شنقیطي رحمه الله دی ډېر زبردست عالم تیر شوی دا اوس وفات شوی لږ وخت کې الله وی وکم اهلکنا ډېر مونږ هلاک کړي من قریة د کلو والا بطرت معیشتها چې سرکشي کړې وه زندګۍ د دی کې فتلک مساکنهم هغه کورونه د هغوی دي لم تسکم من بعدهم چې څوک نه دي اوسېدلي من بعدهم وروسته د دوی نه په دې کې الا قلیله مګر لږ څنګه مسافر پې تېرېږي لږ شانې تم شي او بیا ځي وکنا یو منګه نحنو الوارثین او منګه وارثان یو د دوی کورونو یعنې موږ له پاتې کېږي وما کان ربک نه دی رب ستا مهلک القرى هلاکوونکی د کلو لره حتی یبعثا تر دې چې ولیږي په امیه په اصل د دې کې رسوله پیغمبر یتلو علیهم چې للی په هغې باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه وما کنا نیو مونږه مهلک القرى هلاکوونکي کلو والا الا واهلها مگر په داسې حال کې چې اهل د هغې ظلم کوونکي وما اوتیتم من شیء چې درکړي دي شوي تاسو ته څه شی په متاع الحیات الدنیا وزینتها دا پیدا د ژوند د دنیا دا او ښایست د هغې وما عند الله څه چې د الله سره دي خیرن غوره دي وابقا ډېر باقي پاتې کېدونکي افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ افمن آیا څوک وعدناه وعدا حسنا چې موږ وعده کړې ده د هغه سره ښایسته وعده چې جنت دی فهو لاقی چې دی مخامخ کیدونکی دی د هغې وعدې سره کمن دا د هغه سړي په شان دی متاع او متاع الحیات الدنیا چې موږ پیدا د ورکړې دا پیدا د ژوند د دنیا ثم هو یوم القیامت بیا به دی د قیامت په ورځ من المحضرین د حاضر شو نه دوزخ ته دا هغه سره برابر دي نه
و یوم ینادیهم پاغی ورز چاواز بو کی دوی تا اللہ پا یقول ورتوی باین شرکائی اللذین چرت دی زما شرکان آغا کنتم تزمون چستاسو گمان دے قال اللہ چستاسو گمان ہو چی دادا اللہ سر شرکان اچرت دی قال اللذین اوبو یا کسان حق علیم القولو چی ثابت شوی دا پاغوی باندے وینا دا عذاب رؤوس الدلالا ربنا هؤلاء الذین اے ربا زمونگا دا ها کسان دی دا مشران بوئی اغوینا چی مونگا بیلاری کریو اغوینا مونگا دویم بیلاری کریو کما غوینا لکا مونگا چی سنگا پخپل بیلاریو تبرعنا الیکا اس منگا بیزاری خکار کوتا تا منهم ددینا ما کانو ایانا نو دوی ایانا زمونگ دا پارا یا بدون چی عبادت کاو بلکہ خپل خواہشات پس روانو زمونگ بینا مانا لکن وقیلو بویل شیودو شرکاوکم رو بلی شریکان ستا ثبوتان فدعوهم اغیب رو بلی فلم یستجیبو لهم پس منن بنشی کولید دوی وراؤ العذاب عذاب بوگوری لو انہم کانو یهتدون دا تمنا بکی چکاش کی دویوے پس عملارا پا دنیا کی و یوم ینادی مغور زیادہ کا چا اللہ باواز وکی دویتا فیقول ورتوی با مازا جبتم المرسلین سے جواب ورکڑے و تاسو پیغمبرانو تا فامیت علیہم الانباء پٹ بشی فامیت مانا خفیت پٹ بشی علیہم پاغی بانی الانباء والحجج دلیلنا یوم ازن پدے ورز دلیل بنی پٹ بشی فهم پس دوی با لا یتسائلون یو دبل نبتا پوس نکئی فاما من تابا پزاغ سوک توبای وسترا وامنا ایمان روڑے وامل صالحان عمل کرے دے نیک فاسا شش قریب دا ان یکونا چی داوی من المفلحین دا کامیابنا وربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کی اغس چخو خیسی و یختار غرکی اغس چخو خیسی ما کان لهم نشت دوی لرا الخیرتو اختیار سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا و تعالی اچت اما دا سنا یشرکون چی خدای سر شریکان بیانی ما کان لهم الخیرت دا مانا ندا چی دوی تا ایس اختیار نشت مانا دا دوی تا غرکول نشتا چی انتخاب دا نبوت دویو کی چی پیغمبری دی دیتا ورکلیشی واغن دی واخست دا مانا دا خواہ ذکر دا دیت نزول دا سی دے ولید ابن مغیرہ ویلی لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم پا ما ولنا نازل دو پا ابو مسعود ولنا نازل دو سقپی طائب پا مشر و پا مکی پا مشر ولنا نازل اللہ ما کان لهم الخیارا نشتا دی دا پارا اختیار دا تقسیم دا نبوتو سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا و تعالی اچت اما دا غما بوداننا یشرکون چی دا اللہ سرا دوی شریکان جوڑ کری و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یولنون اور رب ستا پویگی پاوسا چی پٹکڑی دی سینو دو دوی او پاوسا چی دوی اخکار کئی وهو اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ نشتا بل معبود موجود مگر دے دے لو الحمد دل رسیفتنا دولوحیتی پی لولا والآخرہ پاولا و پرستیو کے پا دنیا و آخرت کی ولہو الحکم دد پارا خیست پیسل دا و الیہ دی اللہ لرا ترجعون ستاسو واپسی بکیگی قل ورتو آیا رائتم خبر راکئی ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کچتو گرزی اللہ تعالی پتا سشپا سرمدن دائما ہمیشہ الى یوم القیامت تر قیامت پورے شورز پکی نئی من الہن غیر اللہ سوک دے معبود غیر در لانا یاتی کم بیزیا چراولی تاسترنا دورزی اپلا تسمعون آیا تاسناو رئیسی ما قبول و اجابت اور دل دا قبل دو دا اجابت والورتو آیا رئیتم خبر را کہ ان جعل اللہ علیکم النارا کو گرزی اللہ پتا سور سرمدن دائمن ہمیشہ الہ یوم القیامت تر قیامت پورے من الہن سوکتے معبود غیر اللہ غیر دا اللہ نا یاتی کم چروڑی تاستا بلیلن شپا تسکنون پیچ تاسو استوگ نکوئی پائی کے اپلا تبصرون آیا تاسو نوی نئی شواہد الدالہ علی القدرت الکاملہ چی دلالت کئی پا قدرت کاملہ
ومن رحمتی او د مهربانی د الله نه دا دی جعل لکم اللیل والنهار چې ګرځولې دا ستاسو دپاره شپه او ورځ لتسکنو فی دې دپاره چې تاسو آرام وکئ په هغې کې په شپه کې ولتبتغوا من فضله او دې دپاره چې تاسو ولټوئ د فضل د الله نه چې ګټه ده معیشت دی په ورځ کې کاروبار او د شپې خوبونه دا خو د آرام پکې شپې وکړي ولعلکم مو د دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ مفعول حذف دی ولعلکم تشکرون الله نعمه د الله د نعمتونو شکر وباسئ و یوم ینادیم او ها ورځ یاد کړه الله به آواز وکړي دوی ته په یقول ورته وایي به این شرکای الذین چرته دي زما شریکان کنتم تزعمون چې ستاسو ګمان و چې د خدای سره شریکان دي ونزعنا من كل امه شهیدا من برو باسو در امت نا گوا فقلنا پس من ورته وایو هاتو برهانکم روړی دلیل ستاسو په شرک عالمو دوی به پوه شي په علم مشاهده سره ان الحق لله چې حق د الوهیت الله لره دی وضل عنهم ورک بشي د دوی نه ماغه معبودان کانو یفترون چې دوی د دروغ جوړ کړي و دنیا کې پوه بشي چې حق د الوهیت صرف د الله سره دی بل چا سره نشته په پوه شئ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة دلته وز قارون ذکر کوي دام د موسی علیہ السلام سره وران او منافق کور دنه سره او منافقو لفظ قارون غیر منصرف دی یو پکې اوجمد او یو تعریف دا د موسی علیہ السلام د ترزویو ذکر قارون ابن یسحر ابن قاهس ابن لاوی ابن یعقوب او موسی ابن عمران ابن قاهس د قارون پلار یسحر او د موسی پلار عمران دا دواړه ورونو او دته منور وای ځکه ډېر ښایسته او بنی اسرائیل کې د تورات د ټولو نه ښه قاري و تورات به ډېر ښایسته لوسته دی منافق و لکه سامری چې څنګه منافق فرعون په بنی اسرائیل د عامل مقرر چې بنی اسرائیل نه په پیسې راغونډه مقدار معلومه دومره پیسو نه به دومره راغونډه د بظلم کو چا به ورته 10 روپۍ دینو د به ویلې یوارا او فرعون به ورته ویلو چې 10 کې بسلو رانیه او د به 1 روپۍ مثلا نه اخیسته زرو کې 50 را فرعون به ورته ویل چې زرو کې به 2 روپۍ لري د به سو اخیستې 5 نیمه به خپل وهاله او نیمه به فرعون لوري صحیح بس مال دولت را جمع کو بلا مالش ډیر مالدار دومره خزانه خدای د مال ورکړي وي چې چابیان به یو غټي ډلې د وخانو نشوي وړي قوم ورته مستی مکه وا مس خلق د خدای نه دی خو ته مستی کې او دا د ویل دا مال ما ته خدای را کړی دی دا د دیو جن را کړی چې الله پوهیږي چې زه اهل یم د مال تاسو اهل نه د مالدار اوسم دا خبره کوي خدای مال هغه چاته ورکوي چې چا کې زی کنه مونږ کې زید تاسو کې زی نشته دا مطلب دی ته سیده کنه دا او حدیث شریف کې خدای وای نبی علیہ السلام وای مال خدای کافر لم ورکوي او مسلمان له 200 دشمن دواړو له او علم او دین خدای دوست لور کوي دشمن لنه کنه کم شي خش دین او علم خش هغه وای دا مونږه استعداد اما څه شي
تا سره پیسې دي نو په 100 چل پې اوس په دې کې څه شته نو قارون هم همدغه شان مس یو ځل یې راووتو بلا لښکرې دي او سره او سپین مخکې او وروسته دي او اسونه دي بعضې سادهګانو هغوی ویلې کاشکې زمونږ هم داسې څیزونه وی لکه ده ته چې خدای ورکړي د ده په شان یې وی مونږه دا خو څه د لوی خوش نصیبه سړی دی نیکانو ورته د خدای بندګانو دا مه وایي دا خوش نصیبه دی بله ورځ بیا خصب شه ځمکه کې ننوت هغوی به ویل چې ښه ده چې مونږ نه یو غرق سوي ښه ده چې ده په شانې مونږ نه یو دا اوس ګاډو کې خلک تیر شي که نه ښه ګاډي کې ناست او ښې جامې اچولي او طالبانو مولیان څه بختور سړی دی داسې ګاډی دی ورسره ته څه خبرې چې هغه څنګه د خدای په غضبونو ککړ دی ته ښه بختور د خدای بختور یې ښه په مړه خېټه روټۍ وخوري پیسې هم در سره جیب کې شته جامې دې هم ښې صفا اچولي خلک د ښه قدر عزت هم کوي او زړه دې مطمئن دی په خوبونو نه مړېږي تاسو ناوخته راځئ په خوبونو نه مړېږئ که نه او هغوی ته خوب ورځي پستو پستو صفو کې او کټونو کې او ډبل بیډونو کې او ګاډو کې او هغوی اوده نه وي ټوله ورځ ناست اوده وي دا خوب څومره لوی نعمت دی دې نه لوی نعمت ته څومره مزه کوي ګورئ خوب ډېر مزېدار شی نه دی دا مزېدار خدای هغوی له نه دی ورکړی نو پیسې به څه شي پیسې دې په ځان باندې د بره واچوي خوب ورځي پیسې به څه شي چې خوب پکې نه وي نورې خبرې پرېږدئ چې نور کوم نعمتونه موږ او تاسو له خدای راکړي نورې صرف دا خوب به راواخلو دا خوب د طالبانو مولیانو په شان دا خوب د بل چا شته قسم په خدای که شته دا عظیم نعمت دی الحمدلله الحمدلله زړه مطمئن دی ځکه دا خوب د الله تعالی لوی نعمت دی خو سبق وخت کې نه ګورئ نه الله بیان کوي الله وایي ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون و د قوم د موسی نه فبغى علیهم سرکشي وکړه په قوم د موسی سرکشي دا وه چې زیاتی پې کو ظلم یې پې شو واتیناو من الکنوز او موږ ورکړي وو موږ د لره د خزانو نه ما ان مفاتحو چې هغه چې چابیانې د هغې لتنو درنې وې لتسقلو بالعصبة په یو لوی جماعت د خزانو چابیانې با شپېتو قچرو وړلي دومره خزانې اذ قال له قومو په وخت کې چې دله قوم ویلې لا تفرح مه خوشحالي مه کوه خوشحالي خو خیر دی خو د فرح نه مراد مستی ده مستی مه کوه ان الله یقینا الله لا يحب الفرحین ندي خوښ مستی کوونکي وابتغي ولټوه فيما پاس آتاک الله چې الله درکړی دی کم مال دار الاخرت کور د آخرت آخرت په پیسو ولټوه آخرت په پیسو ګټل کیږي که نه پیسې دوه قسمه دي یو ته دینار وای بل ته درهم وای دینار دینون و نارون دا دینم دی او نارم دی دین کې ولګوه نو دین شو آخرت به دې پې صحیح شي نو دین شو او که صحیح نه لګیا نو بیا څه شو نار شو او درهم در دی او هم دی در ښه ځای کې دې ولګولې نو در شو ملغلرې شوې درته او هم غم ته وایو که ښه ځای کې دې ونه لګولې نو غم دی غم دنیا کې هم غم دی او آخرت کې هم غم دی ورته ناس اوسه شمېرې به ولا تنس نصیبک تمهی روائی سستا من الدنیا په دنیا کې خپل عزت اخله نورې لګوا واحسن کما احسن الله الیک واحسن الی عباد الله خدای بندگان سره نیکی کوا کما احسن الله الیک لکه خدای چې څنګه تا سره نیکی کړې ده تشبیه په نفس احسان کې ده ولا تبغي الفساد ملټوا فساد په لارې پزمکه کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا د الله خوښ نه دي مفسدین فساد نه مراد د موسی علیه السلام مخالفت مه کوه ده به د هغه مخالفت کوه ځکه تره زوی و که نه د موسی علیه السلام مشري نه وه خوښه قال دی ویل انما اوتیت علی علم عندي دا ما ته راکړل سوي دي
علی علم التورات عندي چې د تورات علم ما سره دی یا علی علم عندي یا علی علم الله تعالی انی اهل لذلك الله پوهه دی چې زه د دې اهل یما اولم یعلم ایدن پویږي ان الله قد اهلك یقینا الله هلاک کړو من قبل مخکې دنا من القرون پیړیو والا من هغه هو شد منو چې هغه سخت دي دنا په طاقت کې او اکثر دي جمع په جمع کولو د مال کې ولا یسلو تپوس بن کیږي ان ذنوبهم په بار د ګناہوں د دوی کې المجرمون د مجرمانو نا سوال د استعلام بن کیږي او بل ځکه چې راضی په ربک لنسلنهم اجمعین هغه سوال نه سوال د توبیخ مراد نو تعارض نشته وخرج علی قومی دیوتو په قوم د پی زینتی په خاص د کې سرا او سپینو او سونو نوکران مخ کې ورست روان قال الذين يلعي كسانو يريدون الحياه الدنيا چراده وا د ژوند د دنیا یا لیت لنا کاش کې مونږ لوي مسلم اوت یا قارون پشان داغه چې قارون تصور کړی شي انه لذو حظ عظیم یقینا د خواوند حصے لوی د سبق تور دی وقال الذين يلعي كسانو تل علم چې علم ورکړل شي ویلکم افسوس دیتا استا ثواب الله خیر د الله بدلی غور دی لمن هغه چاته امن چې ایمان راوړی او عمل صالح عمل نیک کړی ولا یلقاها الا الصابرون او طاقت نه مخامخ کیږي دا کلمه نه غرزول کیږي دا کلمه چا ثواب الله خیر دی الا الصابرین مگر د صبرناکو خلقو سره لطات یلقاها کی ضمیر کلمې تراجه ده کلمې نه کومه کلمه مراد ده چې ثواب الله خیردار سره نشي ویل وخسفنا بی و بدار الارض مونږه خسب کو په د باندې او په کور د باندې الله د پزمکه کې داول خسب نه نوته ته پزمکه کې موسی علی السلام بنی اسرائیل را جمع کړه او خدای ما ته حکم کړی چې بنی اسرائیل په مالونو کې بس حصہ اخلي بیت المال کې به جمع کې او غریبانو باندې به تقسیم قارون چې دا وره د طبيعت ډېر خرڅ چې اوس موسی هم ځان مالدار کوي او زمونږ ټول نه پیسې را جمع کوي دی به ما سره برابر شي د سره هم ډېرې پیسې دا حسد پیدا شي اوس یو چل جوړ ک تدبیر موسی علیہ السلام ته وای داسې چلو کدا بنی اسرائیل د ترا غونډوم لګ بیان ورته وای ټیک شو بنی اسرائیل را غونډ یو خزه د پوي کړي وا چې دی به بیان وکي چې د زنا دا سزا ده نو تبه پاسه وای بچ موسی علیہ السلام ما سره زنا کړي نو موسی علیہ السلام خلق له بیان وکاو او د زنا بیان هم پکې وکړ زنا دا سزا قارون پاتې وای سیب کتا کړي نو بیا او دې کما کړي زمان دا سزا وځه ته خزه د پتا تهمت لګ خزه ته پاسه خزه ته پیسې ور کړې وي چې پیسې بر خزه پاسه د موسی علیہ السلام ورته څه چللې ته موسی علیہ السلام چهره چولی در صادق او د رښتونی او محبوب پیغمبر خزه وس د رښتونی په چهره ولیدا د رښتیاو نه غیر د بل څه مجال ورته نو خزه ویلي رښتیا ده ته قانون ماته پیسې راکړي چې ته په تهمت ولګ اوه موسی علیہ السلام سوغوسش جلال وکړه سوغوسش الله تعالی ملائکه راولېږله موسی علیہ السلام ته وایي چې د ځمکې ته حکم کوه ستا حکم به مني چې څنګه دی خو موسی علیہ السلام ورته خدا چې دا وایي او الله حکم دی موسی علیہ السلام ځمکې ته حکم وکړو کشې کا به ځمکې کش کړه دی ګیټ کو پورې بیا ورته وایي کش کا بیا ځنګونه او چغې او سورې وایي چې بچ مې کا او توبه ده بیا به نه کو بیا ورته وایي کشې کا د نامه پورې او دا چغې او دا سورې وایي او موسی علیہ السلام غوسه دی وایي کش کا دې ځای پورې چې کټ ډېر چغې او سورې وایي ټولې ډوب
بیا ویاله مال یې راوړی مال ټول مال چې ته دا که سره و که سپین و که هر څه و دا یې ورته بره په سر کېښود او هغې ځمکې ته یې دام ورپسې ایسته هغه هم ورپسې روان شو حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په تکبر کې راوتی و تېرو وختونو کې او د تکبر جامې یې اچولې وې شنې 2 څادرونه یې اچولي وو 2 څادرونه د تکبر نه بردین اخضرین او دې په ځمکه کې کس دی دې به تر قیامته پورې ځمکه کې روان قیامته پورې بیا څه وخت وروسته الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه وی موسی ډېرې چغې درته وکړي که داسې چغې ما ته کړې وې نو ما به بخلی تاسې په دې پوه شئ بس ختم شو الله وایي وقصبنا به وبدار الارض پس مونږه خصب کا پس مکم ننوسته بی په د سرا و بداری او په کور د سرا لار دا پس مکه فما کان له من فیتن پس نو دلرا جماعت ینصرونو چې د مدد کی من دون الله ما سوا د الله نه او ما کان نو د من المنتصرین د ځان د مدد کوونکو واسبا الذين وغرزدلا کسان تونو مکانو بالامس چارزوی کړي دا ارزوی کړي وا مکانو د مرتبه بالامس پرون چې پرونی ویل چې کاش کې زمونږ هم د سیمال وي اغه سی ویل یقولون اغه ویلي وای کا ان الله تعجب کوم پتقی سر الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء رزق براخی چاته چې خوښي من عبادی په بندګانو د دکې و يقدرو تنگئی چاته چې خوښي لولا ان من الله علينا لخسف بنا کله په مونږ احسان نه وکړي نو مونږ به هم کشکړي وې پزمکه کې وای کا نو لا یفلح الکافرون او تعجب کوم په تحقیق سره دا الله تعالی او په تحقیق سره تعجب کوم په تحقیق سره شان دا د نب کامیابی کی کافران دا وای کا ان په معنا پوه شي وای اسم فعل د په معنا د اتعجبو سره او کأن کې د تشبیه معنا نه د تحقیق معنا د پکې ښا نو وای معنا اتعجبو ز تعجب کوم کأن الله په تحقیق سره الله تعالی او دی بل ځای کې وای ز تعجب کوم کأنه په تحقیق سره شان ده ځکه هو ضمیر شان ده کنه خلیل او سبوی وای چوای اسم فعل د په معنا د تعجب سره او دا تعجب د تحسر او تندم د پاره د پیمانتیا د پاره څخه بد خبره ده چې موږ پرونه هغه خبره کړې نو دا خلق پیمان او چې پیمان چې پرون مونږه غویلو په دې خبره پیمان ځکه وای ذکر کړو په پوښتنه تلک الدار الاخره دا کور د اخرت نجلها مونږه ګرځول للذین ای کسان لرا لا یریدون اولوان پلار دې چې نه غواړي لوی پزمکه کې والا فساد او نه فساد غواړي والعاقبۃ للمتقین انجام د متقیانو ده من جا بالحسنۃ چا چراتګو کو بالحسنۃ پنه کای سرا پرو خیر من اشتد د پارا غرا داغینا ومن جا بالسیئۃ چا چراتګو کو گناہ سرا فلا یجزى الذین جزاء نور کول کی کسان تا چا عمل د بدوی کړي مگر هغه چې دوی سکړي دي ان الذي يقينا غزاد فرض عليك القران چې نازل کړي دې پتا قران لرات دو کا واپس کون کې دې استا الامادن مکیتا ماج زید واپس کولو مقام جحفه ته هجرت کې نبی علیہ السلام ورسید مکی زړه کې د مکی ډېر دغه چې کله به ورته واپس کېږم او دا بسنګش الله ورته یا ذات چې پتا قرآن نازل کړي را واپس کوون کې استاد علامه د نغزه ته چې ته تللې بخاری شریف روایت هم د ابن عباس نه ده دیم دای چې معاد نه قیامت مراد ده ان الذی لرادک علامات هغه ذات چې پتا قرآن نازل کړي هغه واپس کوون کې استاد قیامت لرا
قل وای ربی عالم من جا رب زما خپویږي چې چا راتک کړی دی په هدایت ومن د پاغه چا هو پی ضلال مبین چا په گمراه ښکارا کړي وما كنت ترجو او تنوی چې تا ګمان کاو امید دې کاو یلقا الیک الکتاب چې تا باندې به کتاب وغورځول شي یعنی وحی بدلته وي یلقا یوحا تا خدا امید نو چې طالب وحی راځي د نبوت نه مخکي الا رحمتا من ربک مگر دا مهربانی و دربستانا فلا تکونن تمکیگا ظهیرا مددگار للکافرین کافران لرا ولا یصدنک عن آیات الله واد نړی تا د آیاتونو د الله نه بعد از انزلت پستاینا چې نازل سی دی لیک تا تا ودو الى ربک خلق رو بل عرب ستا تعالی تکونن تمکیگا من المشرکین د مشرکاننا ولا تدو مع الله مرابلا دا الله سرا الا خراب المعبود لا اله نستبل معبود موجود الا مگر یو الله دے کل شیء هالک ہر چیز ہلاکی دن کے دے الا وجہ مگر ذات دا اللہ لو الحکم اللہ لرا فیصلی دی بین الخلق و الی ترجعون او دی اللہ تبستا سوا پسی کول کیگی سورۃ العنکبوت مکی سورت تے تلاوت اعتبار سران لسم سورت تے نہشتم سورت نزول اعتبار سرا پینزات یایم سورت سورت الروم نرست نازل شوه ربط ددی سورت مخ کی سورت سرا تا مخ کی سورت آخرہ کے بیان دا ہجرت دا نبیو ان اللذی پرد علیک القرآن لرادک علامات دی سورت کے بیان دا ہجرت دا مومنان دا شپک 50 آیت کی دیم ربط مخ کی سورت کے بیان دا ایزا و نبی علیہ السلام تا دی صورت کے بیان دا ایزا دا مومنینو دے درم مخ کی صورت کے بیان دا افتتان دا بنی اسرائیلو دی صورت کے بیان دا افتتان دا مومنانو دے سرورم مخ کی صورت کی اشارہ و ہجرت تا دی صورت کے عمر بالہجرت تے دعوت صورت نجات المومنین و احلاک الجاہدین موضوع دا صورت دا صورت تتمد صورت قصص دا سورۃ العنکبوت خلاصہ سورۃ العنکبوت کے وہ منازل د ابتلا ذکر کیگی او جہاد اول منزل د جہاد د نفس سرا نفس دی آرام خواړي لیکن نفس د آرام ورکوا د الله دین زدکا د منزل جہاد د مور پلار سرا مور او پلار به د توحید او سنت نه منع کوي خو فلا تطیعهما دا وی خبره دی بارک ممنا د منزل د جهاد د بی علم خلق سره او د مالدارانو سره هغه به وی دین پرېږدا ګناه زمون په سر دی خبره نه واوړه هغه به ول نحمل خطاياکم ګناه دي زمونږه په سر شو الله وی دوی دروغ وی وما هم بحاملین من خطایا من شیء استا ګناه غي نشي وي سرورم منزل د جهاد مودد ابتلا دا نه د معلومه چې څومره به خو ته استقامت کې دې شي امتحان ډیرو غچ وګوره نو علی السلام باندې نه نیم سوا کال ابتلا راغلی وا انو تنگ شوه پینځم مرتبہ ابتلا تا تب پدی ابتلا کے سزام در کول کی گی جیل وغیرہ سزا کیفیت بسوی اغم تا تن دے معلوم پدی قصہ د ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی گورا اور تو غرزولے شو پانجا اللہ خدای بیا نجات ورک سزا بم در کول کی شپغم منزل د دین د پارا کله وطن پر خودل به امرازی دا به منی پدې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام قصه ذکر کړي چې لوط علیه السلام ورته انی مهاجرون الی ربی اوس بسوک وهم کوي چې مل پردم زما د رزق تنظیم بسنګي الله بیا جواب کوي وکایم کایم من دابت الا تحمل رزقا الله يرزق الله به رزق در کوي کنه رزق تنظیم به الله کوي
و منزل دا دی چې دین بیانوه آخرت به دې ښه شي پروا مه کوه آخرت به دې ښه وي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ المتجلی باللطف والقہر چی تجلی دو صفتونو بانے کڑے مہربانیم کڑے دا قہرم کڑے بعضو بانے لطف و بعضو قہر الرحمن بالتوفیق للایمان الرحیم بالتمیز بین الصادقین فی والکاذبین ایمان کے سوک صادق یا سوک کاذب ویدا و آخرت کی جدا کئی الف لام میم اللہ خپوئیگی پمانا دری یا الف کی اشارت دے ابتلا تا لام کی اشارت دے لازم میم کی اشارت دے مدعی نمانا دا امتحان لازم دے دا مدعی دے ایمان سرا تا دعوت ایمان کے نو ابتلاعات بدر باندے رازی دانا دا چھ مزیبم یو ثوابونم احسب الناسو آیا گمان کئی خلقا یترکو چی دوی بپری خودلے شی ان یقولو چیوا یا مننا منگی مان راوڑے وهم لا یفتنون او دوی با فتنہ کی نغورزول کیگی داسی نکیگی ولقد فتن اللذین پتاقیسا منگ فتنہ کی چولیوا کسان من قبلم چوڑان دے دینو فلیعلمن اللہ اللذین پس جدا کرا اللہ کسان صدقو چی رشتینیو پا دعوت ایمان کی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خامخا جدا کری دی اللہ تعالی دروغ جن ام حسب الذین دوی گمان دادے یعملون السیئات چی دوی عمل کئی د بدیو ان یسبقونا چی دوی بمونگ بچ شي سا ما یکمون ډیر بد دی چې دوی کوم فیصله کوي من کان یرجو لقاء الله غسوک چې امید کوي د خدای سره د مخامخ کېدو فإنا جل الله لا یقینا نیټه د الله قیامت خامخارات لون کې ده هو السمیع الله اوریدون کې ده العلیم پویا ده ومن جاهد چوک چې کوشش کوي د نفس سره مجاهده د نفس کوي بالصبر علی طاعت الله فإنما یجاهد لنفسه یقینا پیدا د مجاهده راجی د نفس تا ان الله یقینا الله لغنی بے پروا ده عن العالمین د مخلوقاتنا والذین کسان آمنوا چی مان راوړې او عمل الصالحات اعمال نیکړي لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخا بلریکم منګه د دینه بدای د دی ولنجزینهم بدل بور کو منګه د تحسن الذی خیسته داغي کانو یعملون چې دی کوم عملونه کړي اوس اول ابتلا ذکر کوي مور پلاس ووصینا الانسان مونږه امر کو انسان ته والدی د مور پلار بارکه حسنا د نیکی جای سره نیکی کوي وین جاهداکا کچرتا مور پلار دی کوشش کوي انسان دی تشرک بی چې تشرکو کې ما سرا ما شریکان لیس لک بی علم چې تا تنشتا پاغه باندې علم فلا تطیعهما بیا د مور پلار په دې خبره کې ممنا الی مرجعکم ما ته واپس تاسو دا په نبئکم زبتا سو خبر کم بما پس کنتم تعملون چې تاسو سکړی دي هغه کسان چې مان راوړې او عمل یې کړی خامخا به موږ داخل کو دوی په صالحین په نیکانو کې اوس منافقینو ذکر کوي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دی یقول چوای آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله فایزا اوزی بالله چې کله ورته تکلیف ورسیږي د الله لار کې جعل غرزی فتنه الناس عذاب د خلقو کا عذاب بالله لک د خدای عذاب ولئن جاء نصر من ربک چر راشدی ته مدد دستا در رب د طرفا ليقولن خامخا وای انا كنا معكم مونږم تاسو سره یو خدای مدد راشي غنیمت اولیس الله بعالم ان د الله خپویا بما پس فی صدور العالمین چې پسینو د خلقو کی دي ولا یعلمن الله الذین آمنوا دې د پاره چې جدا کی الله تعالی کسان چې ایمان راوړل او جدا کی منافقین وقال الذين كفروا دا دوی ابتلا ده
وی با کسان چې کفر کړي هغه کسان ته چې ایمان راوړي اتبعوا سبیلنا زمون پسې لاړ شه زمون لارې پسې لاړ شه ولنحمل خطاياکم مونږ به بار کو ګناهونه ستاسو په خپل اوږو ستاسو ګناه دي زمونږ شي وما هم ندي دوی بحاملینا بارون کی من خطاياهم د ګناهونو د دوی نه من شي د هیڅ شي انهم یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي ولا يحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم او باری با دوی خپل درانده بارونه د ګناهونو واثقالا درانده بارونه نور ما اثقالهم د خپل درندو بارونو سره انور درانده بارونه بدای چې خلک ګناه ته لمسولي دي ولا يسألن يوم یو درون بار د دلال او بل د ادلال نو خپل ګناه شو د بل چا ګناه خو نه دراچو ولا يسألن خامخا دین بتپوس کیږي یوم القیامت د قیامت بارکی اما داغ سبارکی کان یفترون چې دوی د دروغ جوړ کړی دي درېم ابتلا زمانہ د ابتلا هم ډېر وګدای کې دی شي ځکه نو علی السلام 9.5 کال په ابتلا او امتحان کې تیر کړ ولقد ارسلنا بتقی سره موږ لګلو نو علی السلام الى قومي قوم دددا فلبس فيهم وقت تیر کپاوی کې الف سنه زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کر کم فخذهم الطوفان پسونی ول الله تعالی دی پسونی ول دوی توپان وهم ظالمون او دوی ظلم کوونکو ظالمون معنا مشرکون دلته اعتراض الله وی پلا بسفیم الف سنتين الا 50 عاما یو ځکه سنتین ویل بل ځکه عامن ویل سنم کالته او عامم کالته تاسو په سوال باندې پوه نشئ دین 9.5 سره سنا ذکر ا دې 50 سره ذکر جواب دار چې په کلام عربي کې اطلاق د سنې په هغه کال کېږي چې په هغه کې شدت سختی پکې او یا پکې آرامي دواړو لپاره سنه استعمالي او د عام اطلاق په هغه کال کېږي چې هغه کې خوشحالي تاسو خبرې ته خیال راغی نو دا 9.5 کاله د دعوت او هغې سره سنه ذکر کړه ځکه دعوت سره خو شدت او سختی وکړه او دا 50 نور چې کوم دي دا خو د دعوت کلونه نه دي نو دې سره عام ذکر کې خو د خوشحالۍ کلو تاسو په مسله پوه نه شئ پنجینا پس منگا نجات ورکدتا و صحاب السفینہ د کشتے والا ہوتا وجعلنا منگا دا کشتے وگرزولا آیتا نخال العالمین مخلوقات لرا و ابراہیم اس قال لقوم عبد اللہ دا سلورم ابتلا دا سزا بم تا ملاوی کی صبر پکے ابراہیم علیہ السلام تا سزا ملاو چا ابراہیم علیہ السلام منگ لے کلے و اس قال لقومی پاو کچھ دا قوم تویلی عبد اللہ دا اللہ عبادت وکئی واتقو ددنا عذاب نزانو ساتے ذالکم خیر لکم دا کار غرد تاستا ان کنتم تعلمون کچری تاسو کوئے گئی انما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاس عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا اوسانن د بوتانو وتخلقون افکا او تاسو جوړ کړی دی افکا دروغ ان الذين خننا کسان تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا او اختیار نه لري تاسو ته د رزق در کولو فابتغوا عند الله رزقا الله سره رزق ولټوي وعبدوا د خدای عبادت کوي واشکروا له او د شکر ادا کوي الیه دی الله لرا ترجون تاسو واپس دا وان تکذبوا کچری دروغ نسبتونه کوي تاسو
وان تکذبونی که تاسو ما تکذیب کوئ پیغمبر ورته وي فقط کذب امم من قبلکم په تحقیق سره تکذیب کړي وای امتونو چې تاسو نه وړاندې وو وما للرسول نه ده پر رسول مگر دین رسول المبین ښکارا اولم يروا دوی نه ګوري کیف یبدل الله الخلق څنګه الله پیدا کوي تخلیق ابتداء ثم یعیدو بیا به دوباره کوي په آخرت کې ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله آسان ده دا کار په الله آسان ده قل ورته وایا سیرو ګرځي په لار د پزماکه کې فانظروا ګورئ کیف بدل خلقا څنګه الله شروع نه تخلیق پیدائش کړي ثم الله بیا الله ينشئ پیدا بکیان نشأت الاخره رستی پیدا کونا ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پاس اس قدرت ترون کې يعذب من يشاء عذاب ورکیا چاته چې خو خېشي او يرحم من يشاء رحم کوي پا چا چې خو خېشي ویلې دی الله لرا تخلبون ترجعون تاسو به واپس کیږئ ومان تم نه تاسو به معجزین عاجز کون کی بلا دې پزمک کې والا په سماع نه پاسمان کی ومالکم نشتا تاستا من دون الله ما سوا د الله نه من ولی دوس ولا نصير او مددگار اوس بیان د مصائب او بیان د طریقې د تبلیغ کوي والذین کسان کفروا چې کفر کړو بیا تلای پاتونو د الله او لقای په مخامخ کېدو د الله سره اولئک دا کسان یئسو من رحمتنا امید دي د رحمت د زمانہ اولئک دا کسان لهم عذاب نلیم دی د پار عذاب درناک مخ یاد ابراهیم علیہ السلام قصه ذکر ابراهیم علیہ السلام خلق له دعوت ورک فما کان جواب قومی نو جواب د قوم ددو الا مگر دا خبران قالو چې ویل اقتلوا وجنیده او حرقوا یا وسوزیده فانجا الله خدای نجات ورکدل را من النار دورنا ان فی ذلک آیات یقینا پدی کار کې نخید قدرت یا قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري وقال انما اتخذتم من دون الله او توی ویلی چې یقینا تاسو نیولې دي ما سوا د الله نه بوتان په خدای توب مودت بینکم د وجه د دوستۍ د مینې د خپل منځونو تاسو کې په ژوند د دنیا کې داخله کوم خدایان نیولې دي خدای توب هم نیولې دا بوتان د دې د پاره چې په خپل کې یو بل سره مینه وکړي ځکه وحدت د نظریه مراغه او دا وحدت د نظریه دا د مینې یو سبب دی کنه مودت بینکم انکم تتوادون بینکم علی عبادتها وتتواصلون الکه ته د چا عبادت کې تر چا عبادت کې پلان کې بوت او دا زمونږ مرګري دي خپل کې سره محبت کوي کړه مؤمنان په خپل کې سره محبت کوي چې د الله بندگان دي او د نبی رسول امتیان تاسو به دې پوښتنه ثم يوم القيامه بیا د قیامت ورځ یکفر بعضکم بعضا کفر بکئی بعض په بعض انکار بکئی بعض استاسه په بعض نورو ويلعن بعضکم بعضا لعنت بکئی بعض استاسه په بعض نورو وما واکم النار زید استوګ نستاسو اور دے وما لکم نبوی تاستا من ناصرین هیڅ مدد کون کی فآمن له لوط ایمان راوړو تصدیق کو په د باندې لوط علیہ السلام له لاجل دعای زکه دا ورارو کا وقال لوط علیہ السلام ورته انی مهاجر الی ربی زه هجرت کون کې ام د وطن او د قبیلینا پر خودن کې د وطن او قبیله ملا ربی الہی سو امرنی ربی کم ځای کې چې رب امر کوي انه دا الله والعزیز عزت و غلبه والا د حکمتونو والا وهبنا له بیا مونږ ورکړل اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام کې قربانې نه روسه انعامي کړه وجعلنا مونږ ګرځاو په ذریتی په بچو ددکې النبوته پیغمبري والکتاب کتاب آسمانی واتینا مونږ ورکړل راجرو بدل د په دنیا کې وإنه یقینا ده په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه ده ولوطا مونږ لګلو لوط علیہ السلام اذ قال لقومي پغه کی چې ویل قوم ددتا انکم یقینا تاسو لتاتون الفاحشة زید بیا کارتا ما سبقکم بها من احد ندی وړاندې شوی تاسو نه پدې بها کې من ادن اسوک من العالمین د مخلوقاتنا
تاسو نه مخکې دا کار بل هیچا نه دی کړی. اینکم ما تاسو لتاتون الرجال راځئ سړو ته په شهوت سره وتقطعون السبیل او تاسې غوڅوئ لارې د نسل خو د دین نه کېږي، نسل خو د ښځې نه کېږي، یا سبیل نه سبیل النسل مراد، یا وتقطعون السبیل تاسې غوڅوئ لارې، قطعی طریق به یې کوه، قطعی لارې کې به شو کول، غلاګانې به یې کول، لاره کې به ولاړ سړی به تېرېدو بزیزه مال پیسې به ترې واخیست. تقطعون سبیل دا ما وتاتونا تاسې راځئ فی نادیکم په مجلسونو ستاسو کې المنکره د بېحیایي کارونه، بېحیایي کارونه تاسې په مجالسو کې کوئ، خلکو په مخ کې شرمېږئ نه. منکر نه څه مراد؟ المزارتت، خلکو په مخ کې به ټیزونه اچول، شرم یې نه کو، حیا نه ورتله یو. والمجامعت، خلکو په مخ کې به جما کوله. والسباب، او داسې شرمېدلې کنځلې به یو بل له کولې خلکو په مخ. والفحش، د بېحیا خبرې. والخزب بالحسا، په کاڼو به یو بل ویشته، مشر سړی به ناست او په کاڼي به یې داسې ویشته، هغه به داسې وکتل یو بل ته به یې کتل چې ما نه دی کړی. لکه دې سکول کې م دا ماشومان لیدلي، هغه یې د کاغذ نه کلک شی جوړ کړي، او استاد چې دی خوا وګوري په دې سټ کې وولي، استاد دی خوا ګوري چې چا ویشتی دی، نه یو وایي ده کړی، بل وایي بیا یو ته هم څه نه شي ویلی ځکه ډېري که نه. دا سکول واړه هم داسې کوي که نه بیا دبئ، دا کارونه به یې کوه. ومزغ العلق، او جولې جوول، مجلس کې به جولې جوولې، دا کار دا به منکر دي، منکرات به کوه، دا ټول غلط کار دي. دا بعضې خلک اوس په دې مجلس کې سګرټ یا ګاډي کې سګرټ استعمالوي، دا ډېر کمعقل خلک دي، ناپوهه جاهلان. سګرټ به ولګوي ګاډي، او ژمي کې د ګاډي ټولې شیشې بند دي او سګرټ بوی پکې سړي ته ورشي، بد لګي که خلک سم بد لګي، او څه ورته ویلی هم نه شي، څه ورته ویلی نه شي. نو دا غلط کارونه کوي. یا به ګاډي راوخی چې د ګانو کیسټ به پکې ولګوي، او ډېره نه ګوري چې دا ملا صاحب هم را سره ناست دی، تاسې په دې پوه شئ. وتاتون فی نادیکم المنکر، او تاسو راځئ په مجلس تاسو کې المنکره، غلطو کارونو لره. فما کان جواب قومی، پس نو جواب د قوم دده، الا ان قالوا مگر ویلې ایتنا راولې مونږ ته بعذاب الله، عذاب د الله، ان کنت من الصادقین، کچریې ته د رښتینو نه. قال دی ویلې ربي زما ربا، انصرنی زما مدد وکړي علی القوم المفسدین، په دې قوم فساد کوونکو. عذاب راولي، اوس طریقه د عذاب ذکر کوي چې څنګه عذاب راغی. ولما جات رسولنا، کله چې راغلې ملایکې زمونږه ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا، زیری سره د زوی زیری ورکړه. قالو دی ورته انا مهلکو اهل هذه القريه، مونږ یو هلاکونکي د اهل د دې کلي، انا لا اهل د دې کلي کانو ظالمین، دي ظلم کوونکي. قال ابراهیم علیه السلام ورته ان فیها لوطا، دې کې لوط علیه السلام دی. قالو دی ورته نحن عالم بمن فیها، مونږ پوهېږو چې په دې کې څوک، لننجینه والو، مونږ به نجات ورکو دته وال دته، الا امراته، مگر ښځې ته نجات نشته. کانت من الغابرین، دا د پاتې شونو نه. ولما جات رسولنا لوطا، کله چې راغلې ملایکې زمونږه لوط علیه السلام ته، سیئ بهم، غمجن شو په دوی باندې، وضاق بهم، تنګې شوه په دوی باندې، ذرعا سینه. فقالو دی ملکو ته لا تخف مویریگا ولا تحزن مغمجن کیگا، انا منجو کوالکا، منگتا تنجات در کوال ساتا، الا امراتک، مگر خزیتنا کانت دا من الغابرین، دا پاتشنونا. انا منزلونا، منگا نازلون کیو علا علی هذه القریة، پا اہل ددی کلی، رجزن عذاب لرا من السماء، دا اسماننا، بما کانو یفسقون، بسبب ددی چاغی خارج دی دخدیت تاتنا. ولقد ترکنا من آیتا بینا، فتحقی سرا منگا پرخی دا،
منها د دې کلینا آیتن نخا بین اخکارا کارا نخا پاکستان هغه دا چې اوس پورې د کورونو نخښتا آیا دار چلته توري وبدي د بزمکه په مخ باندې بحر میت ورته وي سدوم او موریا قومنا قوم لرا یعقلون چوي پويږي ویلا مدینا موږ لګرو مدین تا ورور د شعیب علی السلام فقال ویل یا قوم یا زما قوم او عبد الله عبادت کید الله ورجو اليوم الاخره امید کید ورځ د اخرت ولا تاسو مگر زې پلار د ازمکه کې مفسدين فساد کوون کی فکذبوا دوی د دروغ نسبت کو فخذتهم الرجفه ونول دوی زلزله فاسبو دوی ګرځیدل پیداریم پکورونو د دوی کې جاسمین میتین هلاک وعد نوادیان مونږه لا کړی دو سمودیان وقد تبین لكم بدقی سراخ کار دی تاستا من مساکنهم طرفونه د کورونو دا وای وزین لهم الشیطان خست کړی دی ته شیطان اعمالهم عملونه دوی فصدهم مړولی دی دوی یعنی سبیل دنه غلارنا وکانو دوی دی مستبصرین او قلا عقل من او قارون او فرعون او حامان ولقد جاء موسی راغله او دوی دروانه ته موسی بالبينات سره د معجزات فاستكبروا دوی تکبر کړو پزمکه کې و ما کانوا سابقین او نو زمون نخلاصی دن کی فکلن پس دا ټول خزنا مونږ نیولو به ذنبی په ګناه ده بذنبه کې ضمیر کل تراجه ده هر یو مونږ نیول او بذنبی په ګناه ده هر یو سره خپل خپل ګناه فمنهم پس باز د دوی نه من هغه دی ارسلنا علی چې مونږ لګره پاغي باندې حاسبات تیز باد باندې هلاک کړ ومنهم باز د دینا من هغه دی اخذتو صیحه چې چغی نیولو لکه سمودیان ومنهم باز د دینا من خسبنا بلا جسم کوم په دوی کش کړي وا قارون ومنهم باز د دینا من هغه دی غرقنا چې قوم فرعون وما كان الله نو د الله تعالی لیظلمون چې په دوی ظلم کړي ولکن کانوا لیکن دوی دیان په سم د خپل ځان نسرا یظلمون چې ظلم کوي مثل الذين مثال دای کسانو اتخذوا من دون الله چې ولي دي ما سوا د الله نه اولیاء خدایان کما مثل العنکبوت پشان د مثال د جولاگی عنکبوت پی جنای جولاگی پشان اتخذت چینی ولید بیتا کور وینو حنل بیوت یقینا دیر ضعیف کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاگی ده لو کانوا یعلمون کدی پویږي زکه دا د کور د چې ګرمي او یخني نشي بچ کوله ولا یقیما تقل بیوت نور کورونه چې رسن ازان بچ کی هغه په باندې دی کې هغه نکی همدارنګه د دوی بوتانم دي نه دوی د ګرمۍ نه بچ کولې شي نه د یخنۍ نه د ضرر نه فائدہ ورسول په پوښتنه مسلې مدارک د علی رضی الله عنه قول نقل کړی دی هغه طهیرو بیوتکم من نسج العنکبوت کورونا د جولاگی د جال نه پاک کړي ولی فین ترکه یورث الفقر ځکه د جولاگی جال په کور کې پر خودل فقر پیدا کوي غریبی پکې راځي کور کې مدارک د علی کلی د علی رضی الله عنه قول تاسو په دې پوښتنه کما کوټه کې یاد راکې جولاگی د غین غلره کوي ان الله یقینا الله یعلم کویږي ما غسا یدونا چې دیرا بلی من دون ما سوا د الله نه من شی سشی او ول عزیز الله د غلبه والا د لکین د حکمتونو والا وتلک الامثال دا مثالنا نضرب مونږه بیانو للناس خلق لرا وما یعقلها پدی مثالونو نه پویږي الا العالمون مگر پویا خلق جاهلان پی نه پوی خلق الله السماوات الله پیدا کړی د اسمانونو ولارد ازمکا ولارد ازمکا بالحق په حق سره ان فی ذالک یقینا پدې تخلیق د ازمکه او اسمان کې لایتن خامخا نخد قدرت د للمؤمنین ایمان لرونکو لرا